साजिश की जो लिस्ट आपने मुहैया की है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप किसी एक मस्जिद की एक ईंट गिला कर रख दे जो फजल रहमान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना फजल रहमान साहब په دې خبرو باندې چې نه کېږي په سترګو باندې به خلکو ته پټۍ نه سره ورچوو چې ته وایې چې یو اینټ د جومات والا ګراوس ایمان نام به فضل الرحمن نه وي. اینټ خو نه ټول جومات یې صفا کړی ده، پرېږدی چې وکړه هغه ځای دلته یو اینټ خبره کیا یو بلکل صفا که هغه اینټ نه ده، پرېږدی چې وکړه. خو سترګې خلکو ته مور پټو. افسوس ته چې دلته تا دا بیان نن کړی وی چې یوه وینه قطره د پښتانه توی سي بیا به ما نام فضل الرحمن نه وي. په کار خو دا وترته که نه چې پښتنو چې ټولې وینې تویېږي، په ټولو پښتنو باندې ظلم زیاتی شوري ده. په هغه خو د اسمبلۍ چې داسې نه وویله چې ما نام به فضل الرحمن نه وي چې یوه وینه توی سي. نه د اعلان وکړ، نه د لانګ مارچ اعلان وکړ، نه د اینډ سه اینډ بجانې خبره وکړه، نه د ځمکه ګرمونې خبره وکړه چې په پښتنو ظلم زیاتی لګیا ده او خبره نه پکې. لانګ مارچ وکړه که نه، مخکې د لانګ مارچونه خپل مفاد دپاره کړي دي، روتلی او تلی اسلام آباد ته او بیا چې غوړه ګوته خولې چې درکړي بیا غلی سي. اوس خو لانګ مارچ اعلان نه کړه. په کار خو تا ته دا وکنه چې ته اوس په باجوړ چې ناست وې، اوس د باجوړ هغه خلکو سره احتجاج چې ناست وې، هغه یغجي نه تا د لانګ مارچ اعلان کړی وی، ټول خلک تیر باسلی وی. په کار خو تا ته دا وکنه جان ته یو مذهبي لیډر وایې کوم کردار دی ادا که، ولې په خاموشه یې تر اوسه پورې، ولې په پښتنو په ظلم باندې خاموشه یې؟ صرف بس خبرو حد پورې ده. خبرې خو زه کوای سم، بلې کوای سي، هر سړی کوای سي جذباتي تقریران. دا خو نه ده که نه چې په تقریرانو او په خبرو راغلی ده. عملي کار وکړه که نه، رایسه که نه. چېرې ماضي چې مخکې اسلام آباد ته د لانګ مارچونه کړي دي خپل مفاد دپاره، د پښتنو وینې پاره یې وکړه که نه، روزه که نه، پښتانه روباسه که نه، خپل کردار ادا که که نه. نو دا افسوس ته چې دلته کوم وفاق سره تا همیشه په بیلانو چې تا ووټ ورکړی ده، شهباز شریف ته سات ته ورکړی، بله ورځ الله چودھری نون لیګ والے په اسمبلۍ چې ویله چې چا پلار یې د پښتونخوا په پښتنو باندې اپریشن نسی منې کوای، ولې نه ورته وایي هغه ته چې خوله دې بند که؟ ولې جواب نه ورکړې؟ موږ ټول بې غیرته سلو، ټول موږ دومره سلو چې موږ ته یو سړی چېږي او دی به ما پښتنو خلاف دغسې خبره کوي او تاسو به په خاموش یو. په کار دا ده که نه، صرف دا خو نه که نه جومات ګیراوسه اوس رالی اوس ټول سیاست پکوو. اخو ټول هلته په موجوده باندې چې کوم موجوده علیمان ولو هغو سټینډ په واخیسته. تا هېڅ قسم کردار نسته پکې. ته که کردار ادا کړې دا الله کور ده، دا دې دفاع کول هر سړی کوای سي. پرېږده وه، په دې سیاست مه کوه، پښتنو وینو باندې خبره وکړه، په پښتنو وینو باندې روزه احتجاج وکړه، لانګ مارچ وکړه، اینډ سه اینډ بجانې خبره وکړه. اچیا نسې کوای دا خبرو چې دا کیسو چې اوس دا پښتانه نه راځي، نه تا تقریرانو چې نه دې جذباتي خبرو چې عملي کار به دې پښتون ته کوې او چې نیسې کوای دا خبرې چې دی 1% چې دی نو چې چوره لګیا دا تاسو خبرو او تاسو تقریران چې چوره مشران، چوره سیاسي پارټۍ، چوره خلک کوي دا هسې په زول لګیا دي. دې نه هېڅ شی نه جوړېږي. عملي کار به کوې، پسته تا پښتون به مني، پارټۍ به تا قدري او چا نسې کوای. دا تاسو خبرو نه خدای رسول ته وګوره هسې کوم مخه تا کو. مننه جي، شکریه.